أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. سورة یونس 82 نمبر آیت. ويحق الله الحق، اللہ تعالی ثابتئی حق لرا. کم سیز چی حق تے واقعی دے، یقینی دے، هغه ثابتئی بکلماته په خپل کلمو سره. کلماتنا مراد د پیغمبران معجزات او دغه شان نور قوي دلایل کېدی شي، او د الله تعالی د فتح وعده چې کومې دي هم په کلماتو کې داخل دي. نو داسې وایي چې کلماتنا مراد د فتح وعده، دلایل، معجزات دا ټول پکې شامل دي. الله تعالی په طریقه باندې حق ثابتوي، کله د فتح په ذریعہ باندې، کله د معجزاتو په ذریعہ باندې، او کله د خپل وعدو په ذریعہ باندې. ولو کرہ المجرمون، اگر چې مجرمان یې بد ګڼي. مجرمان د اسلام دشمنان په دې خبرو باندې ډېر خفه کېږي، لیکن الله تعالی هم دغسې کوي. نو دا آیات چې کوم دی د مؤمنانو دپاره یو زبردسته تسلي ده، او د اسلام دشمنانو دپاره د مایوسۍ اظهار دی چې د اسلام دشمنان که څومره خواري وکړي، خدا دین د الله تعالی دی او الله تعالی ثابتوي او ظاهروي. که ټولې دنیا مجرمان یو موټی شي او د دې خلاف شي او د اسلام په غلبې باندې خفه کېږي، نو بیا هم د الله تعالی دغه اراده او وعده ده چې حق به ثابتېږي او حق به غالب کېږي. فما آمن لموسی الا ذریة من قومه على خوف من فرعون. فما آمن، نو ایمان را نوړو لموسی په موسی علیه السلام دپاره. موسی علیه السلام باندې دې واقع نه بعد هم چا ایمان را نوړو. د کومې واقع نه وروسته، د دغې معجزاتو را پیش کولو نه وروسته چې د ساحرانو څخه کومه مقابله وشوه، موسی علیه السلام وګټله. د دې باوجود هم فما آمن، ایمان را نوړو لموسی په موسی علیه السلام باندې الا ذریة من قومه، مگر لږو کسانو، لږو ځوانانو د قوم د دنه. د قوم د دنه دې کې دوه احتمال دي چې دې څوک مراد دي. که د دنه مراد فرعون شي، بیا به مطلب داسې چې په دې حالاتو کې د فرعون د قوم نه یو څو کسانو نه علاوه نور چا ایمان را نه وړو، او کوم کسانو چې ایمان را وړه په هغه کې یو د رجل مؤمن واقعه به وروسته په سورت حامیم کې به راشي. او که د دې نه مراد د موسی علیه السلام قوم ته مراد دي، نو بیا همدغه مطلب ده چې بیا چې ایمان نه راوړی د موسی علیه السلام د قوم نه مگر لږو کسان. ذریه دا ځوانانو ته ویلی کېږي، او ذریه د یو وړوکي ټولګي ته هم ویلی کېږي. که په معنا ډلې ټولګي سره شي، بیا په دې کې ځوانان، بوډاګان، ماشومان، زنانه ټولې شامل شي. او که په معنا د ځوانانو والي، بیا باقي کسان خارج شي. تفسیر مارب القرآن د ځوانانو په معنا سره اخیستلی ده چې د دې نه مراد ځوانان دي. علی خوف من فرعون، سره د یری د فرعون، و ملئه، مو د هغوی د مشران، ان یفتنهم، چې په فتنه کې به واچي دوی لره. د فتنې یره ورسره وجه د خلکو فتنه کې وانه شي. نو دې ځکه کې په دې آیات کې د موسی علیه السلام او د هغه د ملګرو غیرت او بهادري ذکر کېږي چې موسی علیه السلام او د هغه قوم په داسې حال کې د اسلام دپاره کار شروع کړ، داسې وخت کې دې ځوانانو ایمان راوړو چې دا حالات انتهایی خطرناک او سنګین حالات. فرعون حکمرانو، فرعون ډېر زبردستی کوونکی، ظلم کوونکی او زیاتې کوونکی، او هېڅ حیا او غیرت او شرم یې نه لارو، او د خپل حکومت او د خپل مشرۍ د بچاو دپاره هر ناجایز لارې د اختیارولې. نو په دې صورت کې ایمان راوړل او ټینګول ایمان دا ډېر غټه بهادري او جرأت غواړي. نو الله تعالی وایي علی خوف من فرعون، سره د یری د فرعون نه، چې د فرعون نه یره وه، و ملئه، د هغوی د مشرانو نه یره وه، سردارانو نه یره وه، ان یفتنهم، چې فتنه کې به واچوي دوی لره. فتنه کې اچولو ډېرې طریقې دي. یا دا چې دوی له مسلسل سزاګانې ورکړي، معذوره کړي، جیلونو کې بند کړي، دا هم یو ازمایش ده، فتنه ده. او دغه شان که دوی دومره تنګ کړي چې د ایمان نه واوړي، دا بله فتنه ده، لا خطرناکه فتنه ده. نو دې کسانو چې ایمان راوړ، نو دا غم ورسره و چې فرعوني حکومت را سره ظلم ونه کړي او رشته ایمان نه وانړی، دا یاره ورسره وه.
اوس دا سوال لري چې آیا دا یره واقعي یره وا کنه اسید یریدل یعنی څه شی موجود و کنه اسید یره غالب الله تعالی وینا بیخ د یری مقام وو وان فرعون لعال فی الارض یقینا فرعون ډیر زبردستی کوونکی او بزمه زبردستی کول په هر چی خپل ظلم خپل زور ازمایي کوله او هیڅ یو کمزوري خیال به یم نه ساتو عالین تکبر کوونکی زور ازمایونکی زبردستی کوونکی درد معنی دی او دا عالین د دې د کوم معنی چې دی دا یو شریف انسان سره بیخي نه خای نو چې کله په معاشره کې د سړي لاس ته حکومت او اختیارات ورشي چې هغه د چا حق ته ګوري نو په هر ځای کې خپل زور ظلم باندې نازيږي او په هر ځای کې هغه یو تکبر نه ډکی هیڅ خبره د هر یو کس خبر دي تنبیهي نصیحت به باندې کار نه کوي نو واقع دا د یری مقام دی خامخه بجر سره مخصصي ځکه چې نتیجه یو واقعي خطرناک معلومیږي نو یقینا فرعون لعال تکبر کوونکی او یا زبردستی کوونکی فی الارض بزمک زمکه نه د مصر زمکه مراد ځکه حکومت د مصر پورې محدود الته کیو نور زګینو کې دا خطرې نه وي وانه یقینا دا فرعون لمن المسرفین د زیاتی کوونکو نو همیشه به زیاتی خور سړی وو د انصاف حدونه به همیشه کراس کول انصاف تقاضی نه پوره کولی نو چې کله حکمران او دغه شان کې مشر عادل او انصافي د الله یره پکې به د یری مقام نه ځکه چې کوم انسان د الله نه یریږي دغه نه مې یریږي او چې کله انسان د حدونه کراس کوي د عدل د انصاف تقاضی نه پوره کوي بلکې هر ټیم کې خپل مرزي کې یو حد کراس کوي نو بیا د ټیم کې واقع چې د کس نه مزان ساتي د دې سړي خور او درنده جوړیږي د زیاتی خوري بیا یری مقام واقعي شي وقال موسى نويل موسى عليه السلام يا قوم ازما قومه ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا که چرته کې تاسو ایمان راوړی په الله تعالی باندې فعليه توکلوا بدقه الله تعالی باندې توکل وکړي توکل ځان سپارل ته ویل کیږي موسی عليه السلام د خپل ملګرو د یری او د حالاتو د نازکوال احساس وو نو موسی عليه السلام ملګرو ته تسلی ورکړه او تسلی په دې انداز ورکړه چې تاسو واقعي ایمان راوړی نو خپل ځان الله تعالی ته وسپارئ ان کنتم مسلمین کې چې تاسو مسلمانان یې د جملو ته تاسو وګورئ نه په اول سر کې چې کوم دی دسې دی چې ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا که تاسو ایمان په الله تعالی راوړئ نو په دغه الله تعالی ته ځان هم وسپارئ او بیا ان کنتم مسلمین کې تاسو مسلمانان وئ نو ان کنتم مسلمین دا شرط شو او د دې دویمه جمله پټه هغه نه ذکر شوی هغه دسې ده فاصبروا واتبعوا که مسلمانان یې نو د الله تعالی د دین پوره تابعداري وکړي او په دې حالاتو کې صبر وکړي ځان ټینګ کړي دا جمله وسره پټه ده اوس دې ذکر کې یو د ایمان ذکر دی بل د اسلام د ایمان لپاره شرط لګول دي چې ایمان لرئ نو ځان الله ته وسپارئ او که مسلمانان یې نو صبر او اتباع تابعداري وکړي نو په دې ذکر کې یو پټه باریکي بری مسالې ته هم اشاره شو هغه دا چې ایمان او د اسلام منځ کې فرق ته اشاره ده ایمان چې کوم دی دا د عقیدې سره او د زړه سره تعلق لري باطن سره هغه امور چې باغی من ایمان راوړل ضروری دي کوم چې ایمانیات ویل کېږي دغه ایمان دی او دغه ایمانیات په تقاضا باندې د الله تعالی احکام پوره کول د اسلام ویل کېږي د سی وایي چې ایمان باطنی عقیدې ته وي او اسلام ظاهری اعمال ته وي نو در اسلام او د ایمان فرق شو لیکن کوم ځکه چې ایمان یوازې ذکر شو اسلام سره نه نو په دغه ټیم کې به د دین ایمان او اسلام دواړه مرادي یعنی ظاهری او باطنی دواړه قسم تابعداري به مرادي او کوم ځکه چې یوازې اسلام راغی دغه نه به اسلام او ایمان دواړه مرادي چې ایمان راغی یو نه ایمان او اسلام دواړه مرادي چې کله یوازې رالو لیکن چې کوم ځکه دواړه جمع شو نو بیا پر دې خبرې دلیل چې د ایمان نه مراد باطنی عقیدت مراد ده او د اسلام نه مراد ظاهری احکام دي نو په دې وجه باندې آمنتم بالله نورسته په توکل ټکی ذکر کړي توکل کبه الله تعالی ایمان لري نو ځان الله ته وسپاري ځان الله ته وسپارل د عقیدې سره تعلق لري ظاهر کې س اعمال دي د پاره نشته بس باقاعده کې د سی وایي زمون د الله تعالی یو د الله تعالی خپل خوخه د کوم ساتي د خپل عبادت لپاره او کوم د دې ظالمانو په لاس شهیدان کوي خود دین پریدونو بدن باندې بکلک او بیا که تاسو مسلمانان وای نو صبر وکوي اتباع وکړي
د صبر او اتباع تابعداري کوي دا ظاهري اعمال بظاهر معنی دي آثار سرګندېږي آثار یې معلوم دي فقالوا ندوی ویل علی الله توکلنا په الله تعالی توکل کړی دی یعنی الله تعالی د ځان سپارلې دی چې سم پیخي د الله تعالی د پاره به مونږ ته منظور دي ربنا ای رب زمونږ لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین تمنګ مگر زوا فتنه ازمائش د پاره د قوم ظالم توکل نو رس دعا ذکر شول چې دغه مسلمانانو د الله نه وغوښتل چې موږ د ظالم قوم د پاره فتنه مگر زوا دینه معلومی کې دا چې توکل په الله تعالی باندې ځان الله تسپارل د دې د معنی نه چې دعاګانې غواړم ما ټک حرکت کوا ما احتیاط کوا او بس دا وای چې په الله می توکل دا جهالت الله تعالی د ځان وسپاره نو ټیک په احتیاط هم کې ورسته برزګین کې براج سورته کهف کې براج ول یتلطف ولا یشعرن بكم احد احتیاط هم پکې ضروری دی اسباب او استعمال هم پکې انتهایی ضروری دی او ردی سره سره د دعاګانو اهتمام هم پکې انتهایی ضروری دی دا چې راجمه کې توکل شو که دا نه یو ته چې ما په الله تعالی باندې ځان سپارل دا سه جهالت ځان نه سپارل نو دې دا دعا وختله چې موږ مگر زوا فتنتن ازمائش امتحان د دې فتنې معنی چې کوم دا مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله په تفسیر بیان قرآن کې کړی دا چې موږ مگر زوا فتنه للقوم الظالمین تخته د مشق د فرد ظالمان تخته مشق ته ویل کېږي چې ظالمان نه منې چرونه زده کوي کله را منې ونه خلق کله را منې بل کوي او موسی علیه السلام نه بس هغه ته ځان حواله کړی او چې هغه څه خو په موږ باندې کوي ته دې ته تخته مشق او فتنه ویل کېږي چې کافرانو نه منې چرونه زده کوي ظالمان او فاسقان نه منې چرونه یاد کوي وای دا معنی ده تفسیر معنی په قران معنی دا ذکر کړل چې ربنا ارب زمونږ لا تجعلنا ته ازمائش مکه په موږ باندې فتنه للقوم الظالمین په زور د قوم ظالم باندې ظالم قوم ازمائش په موږ باندې مکه یا دا چې موږ مگر زوا فتنه للقوم الظالمین د زور د قوم ظالم د قوم زور ظالم قوم چې کم زور دي دا غي لاندې موږ مراوله دا غیر زور لاندې موږ مراوله د دې ټول حاصل دا د چې ظالمانو د ظلم نه موږ محفوظ کړه مطلب شو نو چې کله اختیارات د غیر انصافي خلکو سره نو دا دعاګانې غوښتل د مسنون دي سنت دي او ډېرې فائدې شته ونجنا امون خلاص کی برحمتک بخفض رحمت سره من القوم الكافرین د قوم کافرنا دې ځکه کې دا نجات د فارج کما وسیله استعمال شوی ده نو رحمت د الله تعالی ده بعد فار د سبب ده نو دغه شو من خلاص کی په سبب د رحمت ستا د قوم کافرنا نو تفسیر احسن کلام ذکر کړی دی چې د الله تعالی رحمت وسیله کول الله تعالی ته چې دې په خاطر باندې زما سره د مرسته وکړه دعا می قبول کړه اسماء الحسنا وسیله کول الله تعالی ته چې دې په غمان برکت باندې زما دعا قبول کړه دا بخي شرعي عمل او دا مجرب عمل کامیاب عمل دی